پخواره ترکستان یو باچا و چې هغه وی چې زه په دې دنیا زیات عمر تیرول غواړم او خپل ټول طبیبان خپل ډاکټران راغوستي و هغوی له یوې مله داسې دوای جوړه کړئ چې هغه دوای زه واچوم او زه په دې دنیا باندې زیات عمر تیر کړم، په دې دنیا باندې زیات ټایم دپاره ژوندی پاتې شم. دا وږیه لګورئ زموږ دپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی او سپیشلي زموږ د حکمرانانو دپاره او هغه خلکو دپاره چې د چا په لاس کې پاوري هغوی دپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی. جي څه ټایم چې دغه طبیبان راغه او د باچا د ډیمانډ وکړه نو باچا له وی چې یاره موږ سره خو داسې څه دوای نشته چې تا له موږ درکو د ستا عمر ورسره زیات شي. خو یو طبیب ولوي چې ما اورېدلي په هندوستان کې مطلب زموږ چې کم ګاونډی ملک دی هغې کې داسې څه جډې بوټي دي. هغه ټایم ترکستان او هندوستان کې بس دومره فاصله نه وه خو هغې کې وایي داسې جډې بوټي دي که چېرې هغه موږ راوړو هغه موږ تاله هغې نه دوای جوړه کړو. هغې کې وایي آب حیات دي نو یا که هغه دوای ته یوز کړې نو د ستا عمر به زیاتېږي. باچا سلامت لګېدلی دی خپل یو فوج یو دستې دی سره کړي دي طبیبانو سره او هندوستان ته لیږلي ده. جي څه ټایم چې ورسره لیټر هم لیکلی د هندوستان باچا له چې ما دغه رنګ د خپل طبیبان درولېږله و دی د ستا په ملک یو بوټی دی هغې په کار دی او دی الاو که چې دی د ستا د ملک کې هغه بوټی هم وګوري او ځان سره بیا د ترکستان ته هم راوړي. باچا سلامت چې څه ټایم تللی دی دی هندوستان له رسېدلي دي نو هغه طبیبانو هغه خط چې کوم دی باچا له ورکړی دی. باچا چې خط لوستلی دی په زور زور په خندا شوی دی ښه د خانښه یې خاندلي دي او بیا یې دی رانیولي دي او ځنګل له یې بوتلي دي غرونو له یې بوتلي دي غرونو له یو غټ غر لاندې ولا یو خیمه جوړه کړې ده او هغې کې یې ګیر کړي دي مطلب سزا په تور باندې چې تاسو له اوس هم لکه دومره جاهلیت کې یئ. باچا پې ډېر زیات غوسه شوی دی د غر لاندې ولا خیمه جوړه کړې او د 10 طبیبانو جي 10 واړې په هغه خیمه کې بند کړي دي. وایي تاسو به تر هغې دې خیمه کې بند یئ تر څو چې دا غر په تاسو راغورځېدلی ني. دا غر که نن را پرېوتو که سبا را پرېوتو که کال پس را پرېوتو که 10 کاله پس را پرېوتو تر هغې به تاسو دې کې بند یئ. جي او ورسره خپله یو دسته هم د فوج یو خپل سیکیورټي ورسره هم درولي دي چې دی درنه ونه تښتي او کوم سړی چې د دې خیمې نه روز ډایرکټ شوټ کوئ سر ته پرې کوئ. جي 10 واړه کسان ډېر زیات مایوسه شوي دي غیر چاپېره ګوري یاره د مدد څوک شته نه بس صرف یو مدد ولا میلاو شوی هغه دا چې بس الله پاک زموږ سخري وسیله دی. بس ټول په سجده شوي دي چې صرف روټۍ بوله هم د باچا د محل نه تله لکه دغه 10 واړه کسان چې کوم دی له به روټۍ هم ورتله صرف روټۍ دپاره به دی راپاڅېدل نور بس هر ټایم په سجده پراته د الله پاک ذکر اذکار چې بس دې بلا نه مو خلاص کړي یا الله دا موږ په کم غم وړي دو دې نه مو خلاص کړي هر ټایم دا دعاګانې. جي یو ځل داسې چل چې په زلزله راغه او زلزله داسې تیزه زلزله راغه چې بیخي ځمکه یې سمه وړچکوله. جي بیخي هغه کم غر لاندې چې دی د خیمه وه هغه غر چې کوم دی هغه هم دومره وړچکېدو چې هغه کاڼې شو ښکته ځمکه کې لاړو مطلب په دی باندې را پرې نه وتو لکه دومره دعاګانې دی کولې. باچا چې څه ټایم هغه سیکیورټي والا وایي چې دا منظر کتړی 10 والې راویښ کړي د خیمې نه او بوتلي د باچا دربار له بوتلي دي. باچا له ویلي د هندوستانه باچا له نن خو دغه رنګ چلو شو زلزله راغه او غر خو را پرې نه وتو بیخي بس غر ځمکه کې دننه شو دی له هېڅ نقصان ورنکو. باچا سلامت چې ده اورېدلي هغه ټایم هم ښه خاندلي دي. ګورئ دې چې زموږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم هم فرمایلي دي چې کوم سړي ته چاته د الله پاک معرفت حاصل شو نو د هغه سړي په دعا باندې غرونه هم خوځېدی شي په هغه سړي په دعا باندې غرونه هم هغه سړي له لاره ورکولی شي چې کوم سړي له د الله پاک معرفت حاصل شي. جي ښه باچا سلامت چې دغې خلکو د واقعي واورېده نو 10 وړه کسان ځان له مخامخ ودرول ورلوي لاړ شئ خپل باچا له مو د ترکستان باچا له مو دا واقعه هم ټوله سنو کوي او بیا والله هغې نه پس زما پیغام ورکوي او زما پیغام باچا دا دی باچا له به داسې ووایي چې د 10 خلکو دعا چې کومه دی هغه غر خوځولی شي د 10 خلکو کسانو دعا چې کوم دی غر ځمکه کې دننه کولی شي ریزه کولی شي نو داسې د عوامو د 10 لکه عوامو د 20 لکه عوامو بد دعا یا دعا چې کوم دی باچا خاورو له هم سپارلی شي خاورې کول یې هم شي او ګل کول یې هم شي. وایي دا پیغام به خپل باچا له ورکوي چې د عوامو دعا چې کومه یا بد دعا باچا ګل کول هم شي او خاورې کول هم شي. او وایي چې نن نه پس که چېرې ته غواړې چې د ستا عمر ډېر شي او په سکون باندې شي نو جډو بوټو پسې مه ګرځه خپل عوام خوشحال که خپل خلک خوشحال که که چېرې دغه خلک تا له دعاګانې کوي نو ستا زندګي به ښه په سکون باندې وي او ته به مرګ له هم بیا خوشحالېږي ته به بیا مطلب آب حیاتو پسې او داسې دوایانو پسې نه ګرځي چې د ستا عمر زیات شي. نو دا پکې یو ډېر غټ پیغام په دې واقعه کې زموږ دپاره هم او هغه سیاستدانانو دپاره هغه حکمرانانو دپاره هم دی او هغه خلکو دپاره هم ده چې چا له الله پاک لږ پاور ورکړي وي. لکه ضرور نه چې دا پیغام زه نواز شریف ته یا عمران خان دپاره دا پیغام دی نه چې دا عمران خان هر هغه سړي دپاره دا پیغام
د سکول پرنسپل لپاره هم دی ځکه هغه سره هم څه د لیمیټډ خلکو پاور دا پیغام د هر هغه سړي دپاره دی د کلي ناظم دپاره هم دی چې مطلب چا سره د عوامو څه حقوق وي یا د عوامو حق هغه راځي او هغې عوامو ته نه ورکوي یا د چا لږ ډېر پاور وي ورسره هغه پاور هغه په عوامو باندې امپلیمنټ کوي نو دا پیغام هغه خلکو دپاره دا پیغام چې کوم دی دا د کور یو مشر دپاره هم دی چې آیا هغه خپل کور څنګه چلی هر چا له ایکول رایټس ورکوي که نه ځکه دعا چې کوم دی څنګه چې تاسو له موي کوم سړي د الله پاک معرفت حاصل شي زموږ د خوږ نبي حدیث دی زموږ خوږ نبي فرمایلی دي چې کوم سړي د الله پاک معرفت حاصل شي نو د هغه دعاګانې غرونه هم خوځولی شي نو په دې ویډیو کې دا یو اهم پیغام و د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه جي والسلام